نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. دلته روایت مبارکه کې د صلات تسبیح فضیلت او د صلات تسبیح چې کومه طریقه ده دا غي بیان دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زما پلار عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه تو فرمایل یا عباس یا عمه، اے عباس اے زما ترو. عباس رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام ترو. الا اعطیکا ازتا تا عطیه در نکم، الا امنحکا آیتا تا هدیه در نکم، یا الا احبوکا تا تا نفع در نکم، یا الا افعل لکا 10 خصال آیا زستا دا پارا لس خبری اونکم، مانا لس خبری دا تا اونوی ما. بیاو تا فرمای اذا فعلت ذالک غفر الله ذنبکا، چکل تا دا اوکی اللہ رب العالمین با تا تا معاف کستا گناہ اوله و آخره و قدیمه و حدیثه، اولنے ستا دا گناہ که آخره گناہ دی که زڑ گناہ دی که نوی گناہ دی، و خطأه و عمده دا خطا والا گناہ دی که قصدن گناہ دی، و صغیره و کبیره وڑ گناہ دی که غٹ گناہی، و سره و علانیته و پٹ گناہی او کو پخکار گناہی، دا ټول دته الله رب العالمین معاف کی. فرمای ان تصلی 4 رکعات، اغه دا چې ته 4 رکعات منځو کې تقرأ فی کل رکعت بفاتحه الكتاب، چې ته اولولې په هر یو رکعت کې الحمدلله رب العالمین اولولې سورۃ الفاتحه. او فرمای و سورتين او بل سورت وسره اولولې. فاذا فرغت من القراءه، چې کله د دې د قرات نه فارغ شي فی اول رکعتین په اولنی رکعت کې، فقل نو د دینه بعد ته وایا وانت قائمون، په داسې حال کې چې په قیام کې د قرات ختم کو او لا ولاړی، نو ته وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا وایا 15 مرتن 15 پیری. ثم ترکعوا، بیا رکوع کا، فتقولو او تو وایا وانت راکعون، په داسې حال کې چې په رکوع کې 10 دا لس پیری وایا، چې کله رکوع ته لاړ شي سبحان ربی العظیم به 3 پیری وې، دا غینه بعد به عمدغه کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس پیری وایا. بیا فرمای ثم ترفع رأسك من الركوع، بیا سر را پورته که د رکوع نه، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دا وایا. بیا فرمای فتقولها 10، دا غینه بعد دغه کلمات لسپیری وایا. ثم تهوی ساجدا، بیا تر لاړ سجدی ته ټکانه 19 سجدی ته په سجده باندې پریوزا، فتقول او وایا وانت ساجدون، په داسې حال کې چې په سجده کې 10 لس پیری، نو سبحان ربی الاعلی به 3 پیری وې، بیا به لس پیری دغه برنی کلمات وې. ثم ترفع راسك من السجود، بیا سر د سجدې نه راپورته کا او کینا جلسه وکا، فتقولها 10 او په جلسه کې بیا ته لس پیری دا وایا. ثم تسجد، بیا سجده وکا، فتقولها 10 نو سجده کې تسبیحات وایا، دا غینه بعد لس پیری د غبر کلمات وایا. ثم ترفع راسك من السجود، بیا د سجدې نم سر راپورته کا، نو ډایرک وی مو ودرېګا او کینه ایثار شه قیدو کا کینه، فتقولها 10 لس پیری وایا، دا غینه بعد بیا قیام تا بل رکعت تا پاسا، وی فذالک 75 فی کل رکعت، وی دا 15 اویا، دا 75 پیری شو په هر یو رکعت کې. تفعل ذالک فی 4 رکعات، دا بتکه په 4 رکعاتونو کې، نو په هر رکعت کې 75 75 75 75، نو دینه جوړ شو 300 پیری، نو په 4 رکعاتونو کې 300 پیری بشي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارک تو فرمایل ان استطاعت ان تصلیها فی کل یوم مره فافعل، کو واست راضی چې روزانه کې نو روزانه کوا، دا منځ روزانه کوا.
فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة او کو د روزانه وستینی نو په هفته کې یو پیره خامخا کوا. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة او کو ار جمعه کې ار هفته کې د کول وس نه نو ار میاش کې یو پیره کوا. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة او کو بیا هر میاش کې نشي کول وست په ناراضي ټیم نه نو بیا په کال کې یو پیره کوا. او فإن لم تفعل کو په کال کې یو پیره نشي کولې ففي عمرك مرة نو په ټول عمر کې یو پیره وکا. دا دومره فضیلت لري چې لکه پرېږدې ما لکه اهمیت دومره دی چې روزانه پکار دی او کنا مقرته میلاو نشي په ټول اوقاتو کې هم نو بیا دومره اهمیت لري چې په عمر کې در نه پاتې نشي. ګوري فضیلت لري زیات دی نو په عمر کې خو یو پیره وکا. نو دا صلات تسبیح دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خصوصی هبه دا خصوصی تحفه چې خپل تر عباس رضی الله عنه ته ور کړی او بیا دغه کوم فضیلت بیان کړی دی. بیا په دې روایت کې یو طریقه لدی بیان شو چې په دغه طریقه باندې پکار دی. بل طریقه امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه په حواله نقل کړی دا. هغه دا چې کله ته مونږ ته ودرې دی نو تبا سبحانك اللهم اوللی نو 15 پیری بدا کلمات وې. سبحانك اللهم د اولستو 15 پیری به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به اوللی 15 پیری. بیا به اعوذ بالله بسم الله وې سورۃ الفاتحه به ورپسې وې سورۃ په ورپسې وې بیا به لس پیری اوللی نو په قیام کې 25 پیری پورا شو. بیا به رکوع تخته شي نو په رکوع کې به سبحان ربی العظیم 3 پیری وې لس پیری ودا کلمات وې نو دا کلمات 35 پیری شو. بیا چې د رکوع نه راپورته شي نو بیا به سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې وې دینه بعد ولس پیری وې نو 45 پیری شو. بیا به سجدی ته لاړ شي نو سبحان ربی الاعلى چې 3 پیری وې نو بیا به لس پیری دغه کلمات وې نو 55 شو. نو چې بیا د سجدی نه بعد کینی نو لس پیری به دغه کلمات بیا وې نو 65 شو. بیا به سجدی ته لاړ شي سبحان ربی الاعلى به 3 پیری وې بیا به لس پیری دغه کلمات وې نو سو شو 75 پیری. نو بیا با استاد دویمه سجدی نه بعد ناس تنی بلکې ډایرکټ پاسي او ډایرکټ څنګه پاسي نو دا کلمات په بیا وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری. بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد نب شروع کی سورت په اوللی بیا ولس پیری وې. بیا هغه طریقې باندې نو په هر رکعت کې 75 پیری. نو دو طریقې دي. یو طریقه دار دا امام ابو داود رحمت الله علیه نقل کړي. دا دویم امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه په حواله نقل کړي. نو دوه طریقې جایز دي او دا دویمه طریقه چې دا نو دا لګه اسانه ده. بده بنده حسابم کولی شو د عام معمول مطابق تا نو دا عمل پکار دی. دا برکتی او د فضیلت والا موقع ده. دې ټپ کې بنده عبادت ته په شوق کې ډیری ځکه ماحول دا ټول د عبادت وي او مقام ورته ملاویږي. نو پکار ده چې دا طریقه مونږ تاسو زده کو او په دې رمضان المبارک کې کو روزانه نه په هفته کې نه خو چې په دې رمضان په دې میاشت کې یو پیر د اموز خامخاو کو. الله رب العالمین دې موږ ټول د توفیق راکړي.